أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون سورة الصافات کی 83 نمبر آیت کریمہ دے دلیل نقلی ذکر شو مخی د نوح علیہ السلام نا اس دلیل نقلی ذکر کئی د ابراہیم علیہ السلام یقیناً دڈلی داغن خامخا ابراہیمو دڈلی د نوح علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام مدد نوح علیہ السلام پشان مجاہدہ کړی د په دعوت د توحید کی زکه ورته نسبت دړلې کوي کم دعوت چې نوح علیہ السلام کړو هغه دعوت ابراہیم علیہ السلام هم کړو کم تکلیفات چې نوح علیہ السلام تیر کړیو هغه ابراہیم هم تیر کړیو دې ته وی مجاهده اذ جاء ربه بقلب سلیم کله چې د راغ خپل رب ته په زړه روغ اذ جاء ربه د دین مراد دعوت د توحید دی بقلب سلیم په زړه روغ سره سلیم ویلکی خالیون عن الشرک و شبهات زړه د شرک او د شبهاتو نه خالی و دې ته سلیم وي روغ زړالی چې پای کې شرک نه پای کې شبهات نه پای کې حسد عداوت بغض نه دې ته سلیم وي اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون کله چې د ویلو خپل پلار خپل قوم ته د سيزونو بندگی کوي ما د کوم سيزونو بندگی کوي پدې کې معنا دا د طلب د دلیل ماذا تعبدون منا پکم دلیل تاسو بندگی کوي د الله نه ما سوا تاسو سره دلیل ائفکن الہتن دون الله تريدون آیا دروغ معبودان ما سوا د الله نه تاسو غواړئ دروغ معبودان هم جوړ کړی دي ائفکن مانا دروغ افک بیا سخت دروغ ہوتا ہوئی چی حقیقت نہ بالکل خلافی دیتا افک ہوئی فما ظنکم برب العالمین ساقی دستاسو پر رب العالمین باندے آغا سر تا پکیم بند کا دروازے سر آسی پکی ملگا وی نو درس کې وشورم نه په درس بم پويږي کنه ډیره ګرمي ده
نه چې پکو ته حاجت نه نو سره لګو دونه ګرمي هو نشته چې بیا په درس نه پوهیږي بس ضرورت مطابق یو پکې دوه لګو جنگ کې ایر کنډیشن څوک ځان سره نه وړي چې جنگ هم کوي او ایر کنډیشن دې محاذ کې لګو فما ظنكم برب العالمين نساخذت الساسو پر رب العالمین باندې دا عاجز مخلوق تاسو الله سره شریک کړی دي نساخذت فنظر نظرة في النجوم دکتن او کا کتن کول پستورو کې اصل کې د خلکو دستورو بندگیم کولا ندی ته اصل کې توریه عملی وای د دې دا ګمانو چې ګین ابراهیم علی السلام زمونږ په مذهب دی ګور استورو ته وکتل دای توریه وکړه ظاهر کې دوی ته خودلا ولیکن حقیقت کې خود دستور بندگی نه کولا قولی توریه دادا فقال انی سقیم ندوی یقینا ز بیمارم دام دروغ ندی بیمارم من استاسو داخلید نه بیمارم استاسو چې کما عقیده دا زمانه دا او دوی دا ګمانو کې چې کېدی شي د بیماری فتولوا عنه مدبرین دوی روان شو داغه نشا کوونکي دی مخفلو میلو لتلل دیور سره لانر زکه دوی ز بیمارم نفراغ الى آلهتهم فقال لا تاكلون دے پټ راغ د دې معبودانو ته وی وی آیا تاسو خوراک ولې نه کوئ د دې چې څومره بوتانو داغي مخې ته خوراکونه پراتو زکه دوی نظرانی منخت کولې خوراک ولې نه کوئ دای د رټنې د پاره وي د ته پته و چې دی خبرې نشي کولی اما لکم لا تنطقون سشوی دی پتاسو چې تاسو خبرې نه کوئ دای د غصې د وجې وي فراغ علیهم ضربا بالیمین شروع شو پاغي باندې وهل په خلاص بوتانی وال په خلاص باندې اعلی راضی فراغ اعلی دی وهلو کې معنا د ضرر هم ده ټول مادرامات کړل او خلاص کی اشاره ده چې پدې کې قوت زیاتی ټول ټوکړي ټوکړي کړل ما سوا د یو لوی بوت نه چاغم دغه سپری خودو دغه د نور سورتونو کې الله بیان کړی الا کبیر لهم فاقبلوا الیه یزفون ندیرا مخامخ شدتا منډه والے دی جمیلون واپس را لوي قتل چالک بوتان هم اچي نو پته ولګي چې دا کار چا کړی دی یزفون کی معنا د تکبرم دا تکبر کوون کیو منډه مواله تکبرم کو نو قالا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون او ابراهیم علیہ السلام آیا تاسو بندگی کوي دا چا چې تاسو په خپل لاسونو باندې تراشه
نحت ویلی کی یو شی تراشل لرګې دې کاڼې دې هغې نه بوتان جوړ کړي وو هغې ته به الهه وې الله تعالی تاسو هم پیدا کړي او ستاسو عمل هم پیدا کړی دی خالق ستاسو الله دی خالق د اعمالو مغه دی وما تعملون کی دو احتمال دی دی تمائی مصدریه وی والله خلقکم وعملکم و بعضی وی مائی موصوله دی پدوانو تقدیراتو باندې الله تعالی خالق د انسانانم دی خالق د اعمالم دی په دې آیت کریمه کې په جبریو باندې ردم دی جبریه وی چې انسان مجبوری محض دی انسان کو د گناہ کار کوي او که د طاعت کار کوي دا د الله په خوښه کوي وي گناہ پې وي الله کوي د انسان سے اختیار پدې کې نشته وي آیت کریمه پای رد کو چې نه وما تعملون اختیار د عمل انسان له ورکړي ټیک دا پیدا کون کې الله دی او کاسب د عمل انسان دی نو قال ابن له بنيانا فالقوه في الجحيم او دې چې جوړ کې د پاره یو آبادی واچوي دلر پور کې دغه زمونږ الہ سره دا کار کړی آبادی ولا جوړ کې اور کې واچي فارادو به کیدن فجعلناهم الاسفلین دې اراده وکړه د سیزلو نو مونږ وګرځول دا ټول د ذلیلونه کې دل د معنی سیزل دې اراده کړو چې دې سیزل غواړي خو الله تعالی دا اور په د باندې یخ کو یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم دے دور نہ چکل بچ روت وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ویلو ابراہیم علیہ السلام یقینا زتلن کے ما دخپل رب رضات زرد چاب ما تلار خی اور نہ چکل روت د بیا هجرت کو دا خبره بعد النجات کړي دا سورہ عنکبوت شپږشکم دا مضمون یقینا زتلون کې ما الی ربی من لرضای ربی د رضا د رب د پاره دا هجرت چې زکوم نو د رب رضا د پاره کوم دنیاوی سم مقصد زما پدی کی نشتا سیهدینی زرد چاب مات الارقی د هجرت زکا مفسرین دل تبیا لکلی دی دا اللہ دا رضا دا پارا چڑم بنے ہجرت کڑے دے آئی ابراہیم علیہ السلام شام دے لال رب حبل من الصالحین رب ما تراکی دنیکو اولادنا دنیکانو اولادنا راکی زکر دے ہوئی واضح دے ملگر پکار دے نو فبشرناہو بغلام حلیم منگزیر ورکودت پالک صبرناک حلیم کی اشارہ چې دا سه الک مونږ تعالی درکو چې د بلوغ ترسي زکه صبر چې ده کنه دا په مدح د بالغانو کی معشومان هو صبر نشي کولای او که معشومان صبر مو کینو د معشومان صبر څه صفت نه ده
صفت د صبر په بالغ کې پکاري. الله تعالی دل زیر ورکو بغلام حلیم. حلیم نه مراد دلته کې اسماعیل علیہ السلام دې زکه دا صفت داغو. فلما بلغ معه السعي ارکل چې ورسید ماهو د پلار سره سایه کاروبار کولو ته لوی شو. مانا سایه ویل کی کوشش ده. دومره عمر شو چې پلار سره د کاروبار کولی شي. نو قال یا بنی انی ارا فی المنام، او ابراہیم علیہ السلام او زویا یقینا زوینم تا په خوب کې. خوبی ولید څنګه مې ویني انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یقینا زالالوم تعالی را نو سوچو کا چې تسرای لري. قال یا ابت فعل ما تؤمر، او اسماعیل او پلار او کا چې تا ته حکم کړی شي. ستجدونی انشاء الله من الصابرین، زرده چې تو معموند کې ک الله واړي د صبر نا کونا. انشاء الله دا لفظ د سبب د توفیق د پاره دی، د شک د پاره نه. الله بمونږ له توفیق را کی بس وکا. دا یو عظیم امتحان په دو. سوال دلته کې دا دی، احادیثو کې راځي چې د انبیاء علیہ السلام خوب چې دی هغه وحی وي، دا د الله د طرفه حکم وي. نو بیا د زوی نه پکې د مشوره ولې غواړي چې د الله حکم هو دي کې کنه کار. زوی ته ولې وی یا بنی انی ارا فی المنام. د دې جواب دا دی، ابراهیم علیہ السلام دلته کې د خپل زوی رایا معلومول غواړي. هغه ته پته و چې زما دا زوی د حکم نه مخ نه اړوي. هر کله چې زوی ورته غاړه کې خود نو دا نور خوشحالي شو د پلار د پاره. یو خود الله حکمو بل زویم دی خبره ته منقاد شو. نو ابراهیم نورم خوشاله شو. مشوره ور سره دی د پاره نه کوي چې ته شک کوي پکې، شک پکې نه کوي. دویم سوال پدې کې دا دی، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. اعتراض دا دی چې ابراهیم علیہ السلام خو خپل زوی بیا حلال نکو. نو څنګه دی وی چې په خوب کې زتا وینم چې زتا حلالوم، بیا حلال نشو. نو د دې لن جواب دا دی چې الله تعالی خدا سي نه دی ویلي کنه چې انی ذبحتک، چې تما حلال کړې. ذبحتک هونه وی کنه حلال کړې هونه وی. فعل مضارع وروړي زتا لالوما حلال کړه مې نه، اسباب د حلاله تیاروما. نه دا اعتراض خو بے ځای دی. دا اعتراض بالوي چې ذبحتو کوي. فلما اسلم وتله للجبين، ارکل چې غاړه کې خدا دې دواړو حکم د الله تعالی ته. وتله للجبین، او دې راسم له پاړخ د تندي باندې. عام قانون هم دا دی لکه ساروی چې انسان څنګه راسم لي. فلما اسلم دې ته شرط وي د دې جزا بسي. جزا کې مفسرین او ډېر توجیحات ذکر کړي. یو توجیه دا فلما اسلم فآتیناه بکبش،
هر کله چې دی غاړه کې خود د الله حکم دا الله تعالی د دې پایوس کې یو ګډ راوست خودل د کې الله تعالی جزا ذکر نکړه بس داغه په حال با الله پوي نو د دیو جن جزا محذوف او ساتلا چې ابراهيم عليه السلام باندې په دا وخت کې بس تیرې دا علم مصلح ته وناديناه يا ابراهيم منغوازك دت ابراهيم قد صدقت الرؤيا يقينا تارشتیا کړلو خوب د رښتیا کو خوب کې د سلی د عادی ملک انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين یقینا موږ دغسي نجزي المحسنين ای وزور کو انبیاء او تا محسنین دل معنی انبیاء ان هذا له البلاء المبين يقينا دلال والذي دا خامخ امتحان خارو بلا بمعنی امتحان دا یو خار امتحان ہو یا بلا بمعنی د انعام سرم راج الله تعالی پیوز د زوی کی چې ګډ را وستو دا یو احسان او مبین خارا کار انعام الله ورکو بذبح عظیم سره وفدیناه بذبح عظیم من بدل ورکړه ابراهیم علیه السلام ته پالال کړي شی ویلوي ذبح معنا پالال کړي شی ویلوي په فتحې د ځان سره د مصدر وایي په کسره د ذال سر ذبحن دا بیا مذبوحی ته وي حلال کړي شی وترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین مونږ پرې خودو په ابراهیم علیه السلام کې ثنا صفاتونه پرستنو خلقو کې ورست خلقو بیا د ابراهیم ډیر صفات بیانول اگر کا وخت کې د نبوت رسالت اکثر خلقو نو منل سلام علی ابراهیم السلام دی د الله د طرف په ابراهیم علیه السلام دارنګي مونږ ایواز ورکو خیسه عمل کوونکو ته یقینا د او زمونږ د بندګانو مؤمنانو نه دا واقعو ہے ذکر کړه د ابراهیم علیه السلام خو خستا سوچي په دې واقعه کې د زوی نامه ذکر نه ده اسماعیل نوم چرته اغسته نه ده ما مخ کې تاسو یو نقطه ذکر کړه فبشرناه بغلام حلیم حلیم چې دا په صفت د اسماعیل علیہ السلام کې راځي په صفت د اسحاق علیہ السلام کې علیم راځي ابراهیم علیہ السلام یو اسحاق زوی بل ابراهیم اسماعیل اسماعیل علیہ السلام دا د هاجری بیبی زیو اسحاق د سارا زیو نو حلیم په صفت د اسماعیل کې راغه او علیم دا په صفت د اسحاق کې بل اسماعیل علیہ السلام د پاره ابراهیم دعا غوښته دا رب هب لي من الصالحین اسحاق د پاره دعا نه د غوښته هغه الله امدا سي ور کړی د دغه دوه نقطو په وجه باندې معلومه شو چې ابراهیم علیه السلام د کمزی د حلالولو اراده کړې وه هغه اسماعیل وخه
دلته بیا بعض تفاسیر چې وګوري، خاص کر امام ابن جریر تفسیر قرطبی نورو مفسرینو کتابونو کې دا لیکل شوي دي چې دا اصل کې اسحاق علیہ السلام او دا اصل کې اسرائیلیاتو په دې کې دخل کړی دی، ځکه دا بنو اسرائیل چې دي که نه اسحاق علیہ السلام زیو یعقوب علیہ السلام دا بنو اسرائیل نسب هغه ته رسي، نو د خپل نسب او د خپل خاندان او د خپل مذهب د لویوالي د وجې هغوی دا وایي چې دا الال اراده چې شوی و نو دا اسحاق اسماعیل نو. نو بیا بعض مفسرین هم په دې باب کې ها سره ها ملو کړی ده. دلته بیا ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې ډېر یو عظیم شان وضاحت کړی دی او پاغه روایاتو باندې تفصیلی جرح کړی دا چې کوم روایاتو کې دا خبرې راغلي چې دا اسحاق علیہ السلام هغه روایات مکمل مجروح کړي دي، ډېر لوی تحقیق کړی دی. شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمه الله هغه په خپل کتاب زاد المعاد کې اغاثة اللحفان کې لس وجوهات ذکر کړی دي د رد د مسلې لپاره، لس وجوهات ذکر کړی دي چې دا اسماعیل علیہ السلام او اسحاق نو. په هغه لسو وجوهاتو کې دو وجوهات ما بیان کړل چې هغه د کتاب الفاظو سره تعلق اوږد تفصیل بیا کړی. زمونږ استاد شیخ عبدالسلام رحمه الله اغم په تفسیر احسن الکلام کې وہ وجوهات د رد د مسلې لپاره لیکلي، هغه ټول پورا تحقیق ما دلته کې ځان سره نوٹ کړی دی او صرف اجمالی حاکم سامعین مخې ته وړاندې کړه چې دا د یهودیانو د اسرائیلیاتو سازش و چاغي د اسماعیل پر اسحاق لدا رتبه ورکړې وه. باقی په دغه کتابونو کې دا تفاصیل موجود دي، زاد المعاد کم، اغاثة اللحفان کم، ابن کثیر کم، نور کتابونو کې بمی. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. د قرآن کریم ظاہری الفاظ و نمدا معلومیگی چاہے اسماعیل علیہ السلام اللہ وی منگزیر ورکڑا و ابراہیم علیہ السلام تو پا اسحاق علیہ السلام چی دے نبیو دنے کانونو گورے دے اسحاق ذکری روز سراوڑو دین معلوم شو چی دا مخکینے حالات دے اسماعیل دے سر دوام ندا ذکر کرے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، برکات چولیو منگ پا ابراہیم و پا اسحاق. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسه مبین، اولاد دا دی دوانونا سوک خیست عمل کون کیو نو سوک ظلم کون کیو دق پلزان سرخکارا. دا پا اولاد کی خلقم و بد خلقم زکوی محسن و ظالم دیتوی تقسیم دا ذریعہ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. یقیناً منگ احسانات کریو پا موسیٰ علیہ السلام پا ہارون علیہ السلام، نجات ورکڑو منگ دی دوانو تا قوم دی دوانو تا دلوی مصیبتنا. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُهُمُ الْغَالِبِينَ،
مدد کړو مونږ د دوی نو دوی زورور ونصرناهم دلګي ضمیر د جمع ده ځکه قوم پدې کې داخل شو کنه د موسی او د هارون علیہ السلام قوم داخل له نو ځکه ضمیر د جمع راوړل ونصرناهما ځکه نه وي واتیناهما الكتاب المستبین مونږ ورکړو دې دوانو د کتاب المستبین بالکل ښکارا واضح کون کی احکامات لرا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته مستبین کی معنی د وضاحت امدا کتاب نہ مراد تورات و داسی کتاب و چار سے اخکارا کول وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ پاخ کړو مونږ دې دا دوانه پلار برابر باندې پاخ کړو مونږ دا دوانه د دین مراد بیا سنت دی شرح د تورات الله تعالی موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام تا د تورات شرح ورکړی وا چای د صراط مستقیم وای لکه څنګه چې د قران کریم شرح حدیث دي وترکنا علیهما فی الاخرین سلام علی موسی و هارون مونږ پر خو دې او په دې دانو باندې سنا صفات پرستنو خلقو کې سلام دی پا موسیٰ علیہ السلام و پا ہارون علیہ السلام اِنَّا كَذَلِكَ نَزِلْ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بل واقع روڑی یقیناً الیاس علیہ السلام خامخا دیو د پیغمبرانونا اذ قال لقومه الا تتقون کله چې د ویل خپل قوم ته تاسو ولې ځان نه ساتئ د شرک کولو نه الیاس علیہ السلام الله را لېږلی و نبیو دلته کې بیا تفسیر قرطبی سره روایات ذکر کړي دي چې الیاس علیہ السلام هغه نبی دی چې تر اوسه ژوندی دی وایي لکه څنګه چې حاضر ژوند دی یو روایت په دې باب کې ذکر کړم دی امام سیوطی د امام زاهبی نه نقل کړي هغه دې باب کې چې کوم روایت دی په حیات د الیاس او په حیات د حاضر دا ټول د ځان نه جوړ شوي دي دې ته موضوعي روایت وایي د دې روایاتو څه حقیقت نشته دا د صوفیانو خبرې دي دا د شیعاګانو بے سنده روایات په اسلام کې راننوتي دي د پیغمبر پاک نه وړاندې چې څومره انبیا الله تیر کړي دا ټول د دنیا نه تلي ټیک دی عیسی علیه السلام ژوندی دی قیامت ته نږدې به کوزي اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین د ویلو خپل قوم ته تاسو را بلې په خپلو حاجتونو کې بالبود او تاسو پرې د هغه چا ښایسته شکل جوړونکو نه دی هغه څوک دی الله ربکم ورب آبائکم الاولین چې هغه الله تعالی د رب ستاسو دی او رب د پلارانو ستاسو زړو دی داسې رب پرې دی او د بال پسې روان یې خپلو حاجتونو کې رابلې بال دا په اصل کې یو بوتو شل گز اوږدو تفاصیل لیکي 400 منجورانو دا 400 او بکا اصل کې دا غزه د خار د بادشاہ نومو
نو بیا دا ټول مرکب شو بال بک د یو خار د پاره نوم وضع شو. نو د داسې بال عبادتونه کوي هغې ته آوازونه کوي او احسن الخالقین ذات تاسو پرېږدی. نو شل ګزه نه هم پته ولګی چې دوی د ځان نه دا جوړ کړی و. دونه لوی قبر خو نه چېرته. فکذبوه فانهم لمحضرون. دی نسبت د درو کو الیاس علیہ السلام ته او یقینا دی به خامخا دا حاضر کړی شوی په عذاب کې. عذاب کې به حاضر کړی شوی نه الا عباد الله المخلصین ما سوا د بندگانو د الله تعالی نه چې خالص کړی شوي دي. فانهم لمحضرون نه استثناء شو. ټول بد الله تعالی په عذاب کې حاضر کړی شوي نه ټول نه کنه. مخلصین بندگان بد عذاب د الله نه بچ. یا د فکذبوه ضمیر نه مستثنا دی. دې ټولو د الیاس علیہ السلام تکذیب کړی دی. نه داسې خلک وو چې مخلصین وو هغوی د تکذیب نه و کړی. ویښه خلک هم که نه. وترکنا علیه فی الاخرین سلام علی الیاسین انا کذلک نجزی المحسنین. منگا پریخود او پد بانے پرستنو کی سنا صفت. سلام دید اللہ دا طرف پا الیاس علیہ السلام یقیناً دارنگ منگے وزور کو خیست عمل کو ان کو تا یقیناً او دے زمانگ دا بندگانو مومنانونا. سلامن علی الیاسین. الیاس نوئی گورا الیاسین وئی. مراد د دین هم دغه الیاس علیہ السلام دی. خود د فواصل الآیت د وجه نه پدې کې تغییر راغلی. ځکه آیتونه داسې شروع دي چې په آخره کې نون نون نونی یا میمی ښه اکثریت نونی دې ته فواصل الآیات وایي. نو که داسې ویلې وی چې سلامون علی الیاس نو بیا فواصل الآیت کیا ربط خرابې دو. د ربط برقرارۍ دپاره تغییر په دې کې راغی. او هر کله چې الیاس یو عجمي نوم دی او عرب په عجمي نومونو کې تغییرات راولي او داسې تغییر پکې راولي چې څه نقصان هم پکې نه وي. نو الیاسین دا بل یو نه دی هم دغه الیاس دی. اگر که بعض ویني چې دا جدا دی جدا نه دی. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یقینا لوط علیہ السلام خامخا درالېږلی شوی نه و. اذ نجیناه واهله اجمعین. کله چې موږ خلاصې ورکړې و ده ته او د ده کورنۍ ټولو ته. الا عجوزا فی الغابرین. ما سوا د یوې بوډۍ نه چې دا پاتې کېدونکو نه وه. تعبیر په بوډۍ سره کړی دا د بیبي وه. عجوزن ورته ځکه وایي چې الله تعالی د دې ښځې تحقیر کوي ښه بېعزتي کوي ښه. ثم دمرنا الاخرین. بیا موږ هلاک کړل نور خلک. کم خلک چې د ده نه ما سوا و هم هلاک کړل. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. مکی مشرکانو ته الله نصیحت کوي. او مکی مشرکانو یقینا تاسو خامخا تیریږئ را تیریږئ په دیو باندې سبا و بیګا کې آیا عقل ولې نه لرئ. مکی مشرکان چې به کله مکی نه شام ته روان شو تجارت دپاره نور کاروبار دپاره د مکی او د شام په منځ کې د لوط علیہ السلام د قوم علاقه راځي. نو تاسو د شپې او د ورځې تیریږئ او عبرت ترې نه اخلئ. په کار ده چې عبرت ترې واخلئ. باللیل من فی اللیل باب معنی فا.
سحر کې مزه او د شپې مزه خان پکار دان چې تاسو عقل نه کارواله چې دغه سي عذابون الله تعالی موږ لم را کولې شي دلته کې یو نقطه وګورئ مخکې سو انبیاء واقعات بیان شو نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام د ټول انبیاء په اخره کې سوی سلام دی په دې باندې او کله و انه من عبادنا المؤمنین سلام سره سره عبادم ذکر کړي سلام علی الیاسین انا کذالک نزل المحسنین انه من عبادنا المؤمنین هر یو نبی سره دار وړي او کستاسو سوچی نه د لوط علیہ السلام سره د الفاظ نشتا نه د سلام الفاظ شته او نه د عبادت صفت شته دا سنوي چې سلام علی لوط انه من عبادنا المؤمنین دا ولې نه وي بس د قران کریم په حکمت باندې الله خپوي دی چې ولې نه وي ولیکن بعض علماء او بعض مفسرینو دلته یو نقطه لیکلې ده دا څلور پنځه انبیاء علیه السلام چې ذکر شو د دې قومونو د دې د قتل اراده کړې و د وجلو اراده کړې و نو الله تعالی د طرفنا دې ته سلامتی او حفاظت ملو شوه دا ول حفاظت او سلامتی ملو شو بیا کله چې د انبیاء علیه السلام وفات شو د خلکو هغه ته صفت د اولوہیت ورکړو بیا قرآن اولی نمنل چې مړ شو نو الہ ته جوړ الله تعالی د دې د عقیدې د رد پاره وي سلام علی نوح سلام علی موسی چې خلکو تاسو ولې سوچ او فکر نه کوئ ابراهیم او نوح او موسی او الیاس دا ځکه الہ نشي کېدی چې دی هو سلامتیا کې ماته محتاجو کنه دا نقطه شو بگی تاسو ولې سوچ نه کوئ دیمم نقطه پدې کې دا ده د ټولو انبیاء د توحید د دعوت د پاره ډېر تکلیفات برداشت کړیو هغه د خلکو بعد الوفات د اولوہیت مرتبه ور کړې و صرف لوط علیہ السلام ته د اولوہیت مرتبه دین ور کړې دیو جن پاغا یتونو کی من عبادنا المؤمنین وی او دلوت علیہ السلام پبارک من عبادنا المؤمنین زکنا وی اللہ وی داہو زما بندگانو کنا دا علیہ نشی کے بس دغت و نکتے وی وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ او یقینا یونس علیہ السلام خامخا در علی گلی شونو کله چې دې بے اجازه وته او کشته ډک کړې شوی تا فساهم فکان من المتهدین خسن وکړلو نو دې د پرکړې شونا فالتقمه الحوت وهو ملیم نو تیر کو درړ مې د دریاب او حال دا چې د ملامت کوون کې خپل ځان لرا اب کوئی نکیږي بے اجازه تکتا یونس علیہ السلام د قوم نه تنگ شو هر کله چې تنگ شو نو د الله تعالی د حکم انتظار ونکو د عاصم زما قوم زما خبرې نه مني عاصم بپی اللہ عذاب راوی راسا لڑشا بی اجازت روان شو لاړو یو کشته کې سور شوخه کشته چې کله د دریاب مینځ ته ورسېده نو هر کله چې په کشته کې سولې زیاتی سامان پکې زیاتو نږدې ده چې کشته ډوبه شي ښه
کشتیوان دا اعلان وکړ چې هلکه یو کس به قرباني ورکول غواړي که داسې ونه کړي نو ټول هلاکېږو ښه څوک دی قربانۍ ورکولو ته تیار دي څوک هم نه دي هر چا باندې خپل ځان ګران دی راځئ چې قرآن اندازي وکړو فساهما نو خسړې وکړلو نو شو یونس علیہ السلام د پړ کړې شونه قرآن اندازې کوم د دنو مخاطوخه نو دغه دانګل دریاب د فلتقمه الحوت وهو ملیم تیر کو دلره مېو حال دای چې د ملامت کوونکې خپل ځان لره سیوی انی کنتو من الظالمین ما هو ظلم کړی دی خان دلته کې بیا بعضې مولیان به ورته ووایو نو ځه بعضې مولیان چې هغوی په خپل ځان باندې د علم نوم مولا نوم ایږدلی هغوی کیسې چې واورې ښه وی کشتیوان اعلان وکړو چې په دې کشته کې یو داسې سړی سور شوی دی چې بغیر د اجازت د مالک ګوره را تښتېدی دی دا کشتیوان په غیب وپوهیږي اوس کشتیوان چې چا ووایي چې داسې سړی راغلی دی علم غیب خو صفت خاصه د الله دی که نه ده ته څه پته وه یو دویمه دا ده وایي چې کله د یونس علیه السلام نوم راوخت وایي دوی وایي چې نه نه ته به نه دانګې بیا اچوښه وایي بیا یې واچوښه وایي بیا د ده راوختو دا کیسې میسې چې واورې دا د قرآن کریم او د احادیثو د ناخبرتیا د وجې دا کیسې خلق کوي دا کوم ځای کې دا خبرې ذکر دي هغوی نه یونس علیه السلام پیژندلو چې دی څوک دی نه یونس په خپل ځان پیژندلو عام سړی و کشتی کې سور شو دغه مسله پکې راغله دې ته قرآن اندازي وایي هغه دور کې جایز و نن سبا که داسې کار وشي نو جایز نه دی یا به ټولو الله تعالی نجات ورکوي یا به ټول الله تباه کوي دغسې به څوک نه کوي فلولا انه کان من المسبحین که چرې نو یونس علیه السلام د تسبیح ویونکو نه په ګېډه د مۍ کې للبث فی بطنه الی یوم یبعثون خامخا دی به ایسار شوی په ګېډه د مۍ کې ته دوباره ژونده پورې قیامته پورې به دی د مۍ په ګېډه کې پروت دی کچرې نه وی دی د تسبیح ویونکو نه د مۍ په ګېډه کې هغه کلمات څه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یو تفسیر په دې کې دا دی دویم تفسیر دا ہے کہ چرے نو یونس علیہ السلام د مخکې نه د تسبیح ویونکو نه د په خپل ژوند کې ډېر تسبیحات د الله تعالی ویلي وو نو ځکه خو هغه تسبیحات د د مۍ په ګېډه کې هم پکار شو که نه دا حدیث مصداق هم دی نبی سلام فرمائی اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ اللہ تعالیٰ د صحت په حالت کې یاد کې اللہ تعالیٰ د خوشحاله په وخت کې یاد کې نو اللہ بتاسو سخته په حالت کې یاد ای کنه او کله چې ته د خوشحاله او د صحت په حالت کې الله نه یادې نو بیا د بیماری په صورت کې هر څومره په سروري شي الله دې نه مني ښه فنبذناه بالعراء وهو سقيم گزار کو مونږ دلته په یو صفا میدان حال دا چې د بیمارو میدان معنی د دریاب غاړې ته میت الله تعالی حکم وکړه وانبذنا علیه من شجرة من یقطین روټو کوو مونږ په ده باندې یوه ونه د قسم د کدونه وارسلناه الى 100,000 او یزیدون
راولې ګلو مونږ د 1,00,000 کسانو ته او یزيدون بلکې داغینم دی زیاتېدل 1,00,000 امت او بمانه بل ورس پورس داغی نفری نورم زیاتېدا الله پکې نورم برکات چول فآمنوا فمتعناهم الہین ایمان راوړو دې ټولو نو مونږه فائدې ورکړې دي له وخت پورې یونس علیہ السلام چې څومره قوم دې ټولو ایمان بیا راوړو الله تعالی په دوانې د کدو یو ونه رازرون کړه دیو جنا حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم با کدو ډیر زیات خوخه پکاسه کې چې بکدو پروت دی باور پسې ګرځېدو ډیر زیات خوخو امام بخاری دا حدیث ذکر کړي امام ابن کثیر بیا دلته فائدہ ذکر کړي دا الله تعالی په بل یو ونولن را زرغون ولا چې د کدو ونه په زرغون کړه یو وجدا چې د کټو دا بوټه چې ده کنه دې کې دا صفت الله تعالی کې چې دا زر زر را زرغونی کی زر زر دونه وخت نه نیسی د کدو د پانی سورم غټي پانی لوی پلن پانی بل صفت په کدو کې دای چې مچان هغه ته نږدې ناراضي د کدو ونه تا بل صفت دای چې کدو کې پوخم خورای شي اومم خورای شي دوانو صورتونو کې دای خوراک کولې شي پیټا کدو ورته وي فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون نو ستاسو کې د دین آیستا د رب د پاره ولریانی او د دې د پاره وزامنی ام خلقنا الملائکه اناسا وهم شاهدون آیا موږ پیدا کړی دي ملائک زنانا او حال دا چې دي حاضرو دي چې وی چې ملائک زنانه دي ملائک د الله لریانی دي نو دي حاضرو سو موږ چې ملائک پیدا کول دي حاضرو الا انهم من افکهم ليقولون خبردار یقینا دی د وجه د دروغنا خامخا دی وای ولد الله وانهم لکاذبون نی ولد الله نازول او حال دا یقینا دی خامخا دروغ وای دا خبر دی د دروغ د وجه کوي اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون آیا غوړه کړی دی الله د ځان د پاره لوريان په زامنو صدلیل د ساسو په دې مسله نو سرنګ فیصله کوي او سر په دې صدلیل دی افلا تذکرون آیات سوال نسیتنا له ام لکم سلطان مبین آیت د پاره دلیل خارا نفاتو بکتابکم من کنتم صادقین روڑ خپل کتاب کے چر رشتینی ہے کتاب دا مراد دا دلیل دے کہ دلیل در سرائی چاو ملائک دا اللہ لوریان لی ہو دلیل روڑے کنا ہاں وہی خبری کوئے وجعلوا بینه وبین الجنت نصبا دے خلق جوڑ کری دی دا اللہ دا پیریانو پمن کے نصب وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ او یقیناً پتہ دا پیریانو تا چی یقیناً دی وخامخا دا ذکری شونی پور کے دا پیریانو دا اللہ پمینز کی دی یو نصب جوڑ کرے دے امام مجاہد وی مشرکانو بھئی ملائک چی دی کنا بنات اللہ دی دا اللہ لوریان دی ابو بکر دے تپوسو کو جی فمن امہاتہن مین دی بیا سوک دی چھ ملائک دا اللہ لوریان شوی نو مین دی سوک دی بنات الجن ہوئی پیریان دی کنا دا اللہ دا پیریانو پمینز کی دینا سب جوڑ کرے دیکھ سبحان اللہ اما یصفون پاکی دا اللہ دا پارا دا سن چی دی بیانائی الا عباد اللہ المخلصین
دا د جعلو ضمیر مستثنا دی. دی خلقو جوړ کړي دي د الله او د پیریانو په منځ کې نسب. ټولو خلقو دا کار دی نه الا عباد الله المخلصین. کم بندگان د الله تعالی چې خالص کړي شي دي دی هیڅ چری د الله سره څوک شریک نه جوړي. دمه توجیه ده ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. ټول به حاضر کړي شي نه پس کې په جهنم کې. د ټولو پیریانو به دا حالي نه الا عباد الله المخلصین. پیریانو کې چې کم بندگانی مخلصین دی و جهنم ته نه دي. درم سبحان الله عما یصفون د دین استثناء ہوگا. ټول توجیهات صحیح دي. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. یقینا تاسو هغه چې تاسو بندگی کوئ نه تاسو پاغي باندې گمراه کوونکي نور خلق لرا ما سوا دا غشان چې داخلي دن کی اورتا. تاسو په خپل معبودانو باندې سو گمراه کولې نشه او څوک چې جهنم ته ځي نو بس هغه به ګمراه دي. وما منا الا له مقام معلوم. قول د ملائکو عجز د ملائکو مخکې عجز د پیغمبرانو ذکر شو اوس عجز د ملائکو ذکر کوي. نشته ده په مونږ کې یو تن مگر داغه د پاره یو ځای معلوم ده د عبادت د پاره. ملائک وایي مونږ ته څرنګه تاسو د الله لوریانې وایې د الله بچي وایې مونږ په خپل په عبادت کولو کې الله ته محتاج شو. د هر یو ملک د عبادت ځای معلوم دی. حدیث کې راځي ما من سماء الدنيا موضع. په اسمان د دنیا کې داس یو ځای نشته دی مگر په هر ځای کې به یو ملک ولاړی. څوک به سجده کوي څوک به رکوع کوي څوک به قیام کوي. یخي ځای نشته دی. وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. او یقینا خامخا مونږ صفونه جوړونکي یو د عبادت د پاره او یقینا خامخا مونږ تسبیح ویونکي یو. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ. یقینا او دا مشرکان چې خامخا ویلې وې کچری وې زمونږ سره نصیحت د زړو خلکو لکنا عباد الله المخلصین. خامخا مونږ به د بندګانو د الله خالص کړی شو نه. د مشرکانو بداوی کمونږ سرم د پخوانو خلکو پشان یو کتاب وې مونږ بم د الله تعالی نیکان بندگان وې. او سورہ فاتر کی تیرشی 200 آیات کی چې قسمونه کړل ښا لکنا من احدى الامم اهدا من احدى الامم. قسم خوړل او که زمونږ سره د پخوا پشان یو کتاب وې دلته ما خبر وکړه. سورہ انعام 155 کې الله عذر ختم کړي دروغ مو ہے وي. الله کله چې ذکر راغی فکفروا به فسوف يعلمون. دوی کفر کو په دې کتاب زرد چې دی او پوه شي د دې په عاقبت. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. یقینا تیر شوی دا زمونږ وعده د نصرت زمونږ د بندګانو د پاره چې پیغمبران دي. کم ځای تیر شي سورہ مجادله وګوره کله یوی شاعت کې الله تعالی وعده د نصرت کړی دا خپل بندګانو انبیاء سره. هغه وعده کوم دا انهم لهم المنصورون. یقینا خامخا دې سره مدد کېدلی شي. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یقینا لښکر زمون خامخا دی غالب دي. فتول عنهم حتى حين. والله مخواړه و د دین سوخت پورې. وابصرهم فسوف يبصرون. وګوره دوی زرد چې دی بم ګوري
افا بعذابنا یستعجلون آیا دی زمونږ عذاب په تلوار سره غواړي فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین ار کله چې نازل شي د عذاب د دې میدانونو ته نو مړ بشي کنه دا به جزا شي کله چې نازل شي د عذاب بساحتهم د دې میدانونو ته مړ بشي او سه تلوار سره واړي الله فسا صباح المنذرین ډیر بد سبا د ير ول شو خلقو وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون دې دوباره ذکر کو مخکمو فتولى عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون خال دګي ضمیر ذکر کړي وابصرهم دلته وي وابصر فرق دا دی مخی ابصرهم زکوی چې هغه عذاب د دنیا او عذاب د دنیا چې په یو خاص قوم براتللو زکه تخصیص یو کو په ضمیر دلته کې عذاب د آخرت مراد نو تخصیص حاجت نشتا نو تکرار فی الکلام دیتا نه وي مخی عذاب د دنیا ته اشاره وا او رستنی آیتونو کې عذاب د آخرت سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاکی در رب ستانه پاره چې رب د عزت هم ده دا صفات نه جدي بیانې دته اضافت د موصوف صفت ته وي رب العزت صاحب العزت خاوند عزت ده وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سلام دی د الله د طرف پټولو پیغمبرانو کاغه دی صورت کې داغي نمونه الله ذکر کړی دی او که ذکر کړی نه دی خان سونه رسولان چې دی پټولو دی وی سلام والحمد لله رب العالمین تمام صفاتونه د کمال خاص الله د پاره دی چې رب د ټولو مخلوقاتو نه دی آیتونو په باره کې بیا ابن کثیر سره روایت ذکر کړی دي یو روایت په باب کې دا ده امام سیوطی نبی سلام فرمای من سره ان یقتال بالمکیال الاوف من الاجر یوم القیامه فلیقل فی آخر مجلسه حين يريد ان يقوم سبحان ربک رب العزت عما یصفون چاله چې دا خبره خوشالۍ چې دل دی الله تعالی دا تل ټول د اجر نډکی کی د قیامت پورز د مجلس په اختتام کې دا کلمات وای چې سبحان ربک رب العزت عما یصفون دا درې آیتونه دی په اخر کې وای ہر مجلس سے ختمی کاغ مجلس د دعائی کاغ مجلس د بیانی کاغ مجلس د درسی خو بیا ابن کثیر وی چې دا حدیثونه ضعیف دي دا حدیث ضعیف دي د سلسله کې څونه روایت دي بس د کفارت المجلس د پاره صحیح دعا ذکر د په حدیثو کې دعا سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک دا صحیح حدیث دی دا د دعا په آخر کې ویل شي د بیان په آخر کې ویل شي د مجلس په آخر کې ویل شي او دې آیتونو په باره کې چې کوم روایت دي نا ضعیف دي سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت